روایت کې راځي وایي هغه انسان چې قرباني کوي وایي د قربانۍ د څاروي ساس کې د قربانۍ د څاروي د وینې ساس کې لازمکې ته نه رسېدلی چې د دې قرباني کوونکي ټول ګناهونه الله معاف کوي ښه دا ټول ګناهونه ورله الله تعالی معاف کوي او چې کوم انسان صاحب استطاعت وي او قرباني ونه کړه نو د حضور وعید تم لغونته کې غوږ کیدی که نه حضور فرمایي چې کوم انسان د قربانۍ طاقت لري او د قرباني ونه کړه که نه دغه انسان دې زموږ عیدګاهونو ته نه راځي نه دی راځي زموږ عیدګاهونو ته حالانکه عیدګاه ته به حضور علیه صلات وسلام زنانه به ماشومان بوډاګان هغه ټول به بوتلل ځکه وي دا د دعاګانو د قبولیت وخت دی حضور پې دومره زورونه فرمایلې ده دومره زورونه یې فرمایلې ده نو پکار ده چې مونږ تاسو ټول دی چې چاله الله وس ورکړی دی اراده وکړئ چې مونږ تاسو به قرباني کوو او بله خبره دا ده چې د ذوالحجې دا چې کومه میاشت را روانه ده که نه نو چې کوم سړی د قربانۍ اراده کوي نو د ذوالحجې د میاشتې د راختو نه مخکې دی د خپل سر سنت وکړي ښه ځکه چې د ذوالحجې میاشت راوخېږي که نه نو مستحب دا دي چې دی د تر لسم تر ذوالحجې تر قربانۍ تر کولو پورې د نوکان او ویښتان دا د نه کټ کوي ښه مستحب عمل دی که چا وکړه ثواب دی پې او که چا ونه کړه نو ګناهګارېږي پې نه ښه خبره مو دین ته راځي او بله خبره دا ده چې د ذوالحجې په دې ایامو کې د ذوالحجې په دې ایامو کې مونږه تاسو له پکار دي حضور به چې کوم در هغه د تکبیراتو ډېروالی به کو د ذوالحجې میاشت چې به راوخته که نه نو حضور به تکبیرات پې ډېر وي تکبیر به چې کوم در هغه ډېر نو چې مونږه تاسو د دغه خبرو اهتمام وکړو او بله چې چاله الله تعالی وس ورکړی که نه نو چې هغه کوشش دا وکړي چې د قربانۍ د کولو چې کوم در هغه د هغې دپاره ځان خیر دی څه لږونته کې سیسټم برابر کړي خو چې ګوره د قربانۍ نه یو سړی پاتې نه شي ځکه اکثر خلک د دې قربانۍ دا چې کوم اجر دی که نه د دې نه ګورې اکثر خلق ځان محرومه پاتې کړي په لږ څیز باندې حالانکه د دنیا دپاره که چېرته څه خبره راشي که نه نو مونږه تاسو په لکونو روپۍ قرض په ځان باندې را اړو خو زمونږ دی چې د دنیا کار وشي او د آخرت دپاره مونږ څخه خو د هغې نه باوجود مونږ چې کوم در هغه ځان رستو کوو چې یاره په ما کېږي او که په ما نه کېږي په ما کېږي او که په ما نه کېږي نو وروڼو وس الله درکړی دی کوشش دا وکړئ چې قرباني وکړئ ښه او بیا د خپلو مشرانو دپاره چې کم وفات شوي دي که نه د هغوی د ایصال ثواب دپاره بهترین شی چې کوم دی هغه دا دی چې د هغوی دپاره قرباني وکړئ ښه د خپلو مشرانو دپاره د خپلو والدینو دپاره ټیک شوه پکار ده چې هر سړی چې کوم دی د هغې د دې قربانۍ په دې ثواب کې ځان شریک کوي ځکه دا یو عظیم الشان عبادت دی الله د الله تعالی د طرف نه خاص رحمت د انسانانو د مغفرت دپاره په دغه ټایم کې متوجي او بیا د ذوالحجې په دې ایامو کې خصوصا مونږه تاسو د روجو اهتمام وکړو علماء کرام ذکر کوي مدینه منوره کې حضور چې کله هجرت مدینې ته وکړه که نه یو نوجوانو چې هغه چې کله به د ذوالحجې میاشت راوخته نو د به روجې نیسل شروع کړل صحابه کرام رالل حضور ته وی دا پلانکې صحابي چې کوم دی ډېر روجې نیسي حضور راوغوښته ورته چې دا سړی کله رالی که نه حضور ورته وي ولې روجې نیسي ورته وی د الله پیغمبره وی په دغې ایامو کې د الله د طرف نه چې کوم عظیم حکم دی حج ادا کیږي نو وی کیدای شي چې د حاجیانو د دعاګانو سره الله زمام دعا قبول کړي وی د دغې دپاره روجې نیسم ښه نو حضور ارشاد فرمایو چې د ذوالحجې د لومبۍ ورځې نه چې کوم انسان روجې ونیسلې که نه نو دله الله تعالی په عملنامه کې دومره اجر لیکي چې دی د ذوالحجې تر 8 تاریخه پورې لومبۍ نه ونیسه تر 8 پورې د 8 بیا ځان له اجر دی ښه چې دغه روجې ونیسله وی دغه انسان له الله په عملنامه کې دومره اجر لیکي چې دی روزانه چې کوم دی هغه 10 عربي غلامان آزادوي او 10 مجاهدینو ته د جهاد سامان ورکوي او 10 مسکینانو ته
خوراک ورکوي دومره اجر الله تعالی د دې یو روجې په بدل کې د انسان نه په عمل نامه کې لیکي ښه په یو روجه باندې دومره اجر الله مونږه تاسو ته راکوي چې مونږه تاسو کوشش دا وکړو چې ځان له چې کمدن هغه د آخرت ته خیسته کولو دپاره کم از کم چې کمدن هغه دا یو څو ورځې دي چې په ځان یې لږې سختې تېرې کړو ښه په ځان یې لږې سختې تي ځکه آخرت چې کم دی نو ګورې وروڼو ډېر زیات سخت دی د آخرت هغه ګرمي چې کم دی که نه علما کرام ذکر کوي قرآن مجید کې الله تعالی چې کله د هغې منافقانو تذکره کوي چې کل لا تنفروا فی الحر غزوه تبوک له چې کله مسلمانان تلل که نه د دې منافقانو به وي ګورې ګرمي ده ګرمي ده په ګرمۍ کې ګورې تبوک لموځئ نو الله ورپسې حکم نازل چې کل نار جهنم اشد حرا د جهنم دا اور ګورې د دې نه زیات ګرم دی ښه مونږ خو ګرمۍ ته ګورو خو د جهنم د اور د ګرمۍ نه به هم په سزان بچ کې که نه دنیا کې خو چې ګرمي وشي کمرې ته به راشي پکې به ځان ته ولګې یخې اوبه به وڅکي وروڼو د محشر د ګرمۍ به څه کیفیت وي ښه د هغې له ځان له څه غم پکار دی الله دې موږ ټولو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین